د پیښور په ښار کې د شپې میراتن ریس د پیښور په بی آر ټي ټریک باندې شوی دی او په دې کې د 3000 ایتھلیټ رجسټریشن کړو خو په دې کې 300 نېشنل ایتھلیټ په خصوصي توګه شرکت هم کړی دی. د پیښور خلک په دې مقابله باندې خوشاله ځکه وو چې په دې ښار کې ډیر وخت پس یو ځل بیا یو داسې پروګرام وکړی شو چې هغه یو نمایه حیثیت لري. وزیر اعلی خیبر پختونخوا په دې موقع اعلان هم کړی دی په دې کې اول پوزیشن اغستونکي تبا د 3 لکو په ځای 4 لکه او دویم پوزیشن اغستلو والا تبا 3 لکه روپۍ انعام هم ملاویږي. په ډیر تعداد کې کلاړیان شریکو خو بل طرف ته خلکو هم د دې قسمه پروګرامونو ستاینه کړې ده او غوښتنه هم کړې ده چې دا پروګرامونه د پیښور په مختلفو علاقو کې جاری وي. په دې موقع یو طرف ته وزیر اعلی خیبر پختونخوا علي امین ګنډاپور د میراتھن ریس شریکو کلاړیانو ستاینه کړې ده نو بل طرف ته په 8 ستمبر یعنی سبا د اتوار په ورځ جلسه په هر صورت کې کیږي. هغوی د جلسې په حق لسوي دا خو به تاسو د غوي زبانی هم ووري. अब हमारा जो जगह बदलने के लिए सामान जो हमारा पड़ा था उसको जाके तरोल थाने ले गए हैं. तो मैं वादे बता रहा हूँ वादे कि सब सुन लो, सामान वापस करो, जो जगह बताई है वहाँ पे जलसे के लिए सामान लगाने दो, वरना मैं सामान भी आके लगा लूंगा, जलसा भी मैं कर लूंगा. یقینا وزیر اعلی خیبر پختونخوا دا خبره واضح کړې ده چې جلسه به کیږي خو د دې نه مخکې هم یو ځل د جلسې اعلان د پاکستان تحریک انصاف د طرفه شوی و. هغه اعلان باندې بیا هغوی عمل اونکو او هغه جلسه منسوخ کړله. دا جلسه به سبا کیږي یا به نه کیږي دا خو به ان شاء الله سبا پته لګي. د نورو کھیلونو سره سره د میراتھن کھیل هم یو اهم حصہ ده د ژوند او پیښور خلک په دې ډیر خوشاله دي چې دا قسمه سرګرمۍ دلته کیږي نو ورسره به د پیښور حالات نور هم ښه شي. جمیل محمد کیم ورلد پیښور.